ټولو کې اولین صفات دی بی عبادات وقت صحیح کی وا جمله دته آیم و جمله د امام تو غوند کی کاس نه یی بلکې امام زین العابدین علیه السلام نه روایت ده مو توریزی وا جنازه دا پن کو بی سیر استړی او غوسه مخوم لک تقریر شارټ وکا یا مثلا وریز الله وکو یا مثلا مثال لغوند کی استړی شو بی سم مخوم د خوب تر سی کی د شي د مخوم المنذار نه قزاش و اما امام زین العابدین علیه السلام یی س ان عمتی زینب مع تلك المصائب والمحن النازلة لم تركت نافلة الليل مولای س کربلا نواخل کوفی فوری کوفی نواخل شام پوری اغه مصیبتو په باوجود سمو باندې نازل شول اما ګرانی ترور چیته د تهجد المنز کزانه ده کړي و مای و روایت کې پړوال سبیبی زیات څه د تهجد پابند و دور مشکلات په باوجود بیا هم ایدی واوا جدایا و څه چوتنه تهجد المنځ کې دعا غوښتي و متوجه شوي کنه یعنی تهجد المنځ کې به بی ته چوک یاد کې راتللو هغه سخیری وریزان سره خیمه کې کینولی و د هغه بیبي عفاف و پکدمنې ته سترګې وغړول دغې نکتې ته ښه توجه وکړه کیدای شي ته اوسه پورې چې ته نه وي اورېدلي آیات الله ممقنی بزرگوار تنقیح المقال یو کتاب لیکلی دی دی کتاب کې دا یی ساقول زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب مو دا یی چې بیبي زینب سلام الله علیها بیبي زینب سلام الله علیها چوک دی و ته څه پوهېږي څه بیبي چوک دی وهي صدیقة صغرا دا صدیقه صغرا ده مور صدیقه کبرا و لور صدیقه صغرا وقد حادت من الصفات الحمیدة ما لم یأخذها بعد امها احد دا درنده جمله ده و دین ورسته ولا به دین درنده جمله ده آیات الله ممقنی بزرگوار یایی سمور نورسته یعنی د بیبی زهرا سلام الله علیها نورسته تاریخ کې بیا د بیبی زینب غوندې بله بیبي نه دی رغلی مراد و مقصد دا دی چې دی بیبي کوم صفات و هغوی صفاتو حائله بیبي بیا بله نه دی رغلی وهي فی الحجاب والعفاف مزیدة دا بیبي حجاب کې پاکدمنه کې عفاف کې یو اضافي صفات لري اغا صفات دا ده لم یرا شخص احد فی زمان ابیها و اخویها الى یوم التفی درنده جمله ده ترجمه ده توکم ایسا د پلار زمانه کی و د دو وړونو زمانه کی یعنی د امام حسن و د امام حسین علیه السلام زمانه کی و د بابا علی زمانه کی تاریخ کې چې تا چا د بیبي بکرا نه ولیدلی یعنی د آیات الله ممکنی بزرگوار مراد و مقصد دا دی سا بیبي زهرا سلام الله علیها څوار لسو معصومو کې د هم بیا هم څکله دربار ته تلله یا څکله فدک ولا خطبه یې ورکوله ما بله ورځ یې تاریخ کې پړوول څه بیبي کله فدک ولا خطبې ته تلله درې لباسې واچول یوه یې مقنع واچوله یو یې چادر واچولو څه چادر خپو پورې و یوه یې بکرا واچوله څه بکرا ځمکې باندې څه کېدله ایدی مراد و مقصد دا دی چې هغې بیبي بکرې تا کېدای شي چا سترګې غړولي خو دا داسې بیبي وه چې دي بکرا یا چا نه ولیدلي تا د لسم ورځې پورې متوجه شوې که نه ځکه یحیی مزني بزرګوار یایي څه ما 15 کاله د علي همسایتوب کې تیر کړل ما ته چېرته دا پاته نه ولګېده چې د علي لوڼې شته که نشته دي و څه کله به د نیکه روضې ته تللې بیا به ورېځې نه تلله شپې یا به تیارې کې تلله خو داسې به نه تلله مخکې به عباس روان و یوه طرف ته به حسن جان روان و بل طرف ته مولا حسین روان و
مولا علی به تنه مخکې روان و. دا روایت امام حسن مجتبی علیه السلام نه دی. چې موږ کله خپله ګرانه خور د نیکه روضې ته به تللی بیا به بابا مونه مخکې تللو. کله چې د نیکه روضې ته ورسېدلې څوره رڼا وې د نیکه روضې کې هغه رڼا بې ختم کړله. موږ به تنه پوښتنه وکړه بابا ویلي چې کیدای شي چوک ویلاړ وي د مالور باندې نظیر پرېوځي. د هغه عظیمه بیبي څه زه به دا درته ویم څه دوره د عظمت والا ملیکه بیبي دا افاف شولو. توحید ته د بیبي سترګې وغړوه. توحید په باره کې یوه جمله درته یایم. توحید یعنی خدا یو منله. کسی مو تو نکاح کی مهر کی سکلا ایوی خزی یو شای شرط کی خللو اغا شای نافذ العمال ده. توجه وکړه دغه نکتې ته. مثلا کسی دا خبری چې څوره ذکر کوم دا مو تو خویاندو میاندو د پاره نمونه عمل ده. توحید ته د بیبي سترګې وغړوه. مثلا زه یو مثال دیر کوم بیا به ته ښه ورباندې پوه شي. که یوې ښځې وویله چې ما مهر کې 15 تولې سونا شوله تا باندې واجبه دی ته به 15 تولې سونا ورته کوې. متوجه شوې که نه؟ خو اما که چیرې یوې ښځې وویله چې ما 1 لک روپۍ مهر شولو 15 تولې به ته ماته سونا کوي خو مهر نه ویله بلکې جهیز نه ویله. نه دی صورت کې بیا تانې 1 لک روپۍ واجبې دي 15 تولې سونا د نه واجبه نه دی. مراد و مقصد ما دا دی څه نکاح کې څه کوم یو شای شرط کې خلل شولو هغه باندې عمل چې دی واجب دی. اوس یې بیبي څه کله نکاح کېدلو عبدالله ابن جعفر سره هغه جعفر څخه جنگ موتا کې شهید شولو د عبدالله د مغز وای دی. دی سے کله نکاح کېدلو بابا ته دی د ما ګرانه بابا ما ته نکاح منظور دی خو ما یو شرط دی. ما شرط دا دی چې عبدالله ته وایه چې ما به زندګۍ کې ورور حسین نه بیلوي. و چې کله واده وشولو دریمې ورځې کله فضا بیبي سره راغلله دریمې ورځې بیبي مصلا باندې ناسته دی ژاړي د سترګې سرې دي. فضا بیبي ته نه پوښتنه کوي ما ګرانې لورې ویلې د ژاړي څه وجه دی تکلیف دی درته عبدالله کور کې ورته هېڅ ګرانې مورې هېڅ تکلیف هره ته نشته دی خو ژاړم د ځکه څه ما 3 ورځې کېږي ورور حسین نه دی لیدلی. یعنی دینه ته اوس اندازه لګوای شي څه بیبي باندې ورور څوره ګران و. و اندا ارمان د بیبي زهرا سلام الله علیها د زړه ارمان ورمنې پرا کړی دی. کسی بیبي دا زړه کې ارمان و چې ما دنیا ته وخیل چې ته به پلار سره زندګۍ څنګه تېروي. یې مور ارمان و. ما دنیا ته وخیل چې لوڼو سره به څنګه زندګۍ تېروي. ما دنیا ته وخیل چې زمنو سره به څنګه زندګۍ تېروي. ما دنیا ته وخیل چې میړه سره به څنګه زندګۍ تېروي. ای کاش کې یا علی خدای ما ته یې وروره کړی وی چې ما دنیا ته ښیلي وی چې خور به ورور سره څنګه زندګۍ تېروي. ایسه مولا دوتی ورمنې ته ما خفه کېږه دا به دنیا ته تا لور زینب و مولا حسین وښیي. امام مراد مقصد دا دی دوستان عزیز ای دوره ګرانوالی په باوجود دوره عظمت په باوجود دوره مقام په باوجود بیا یاد څه کله د حسین جنازې ته راغلله لسونه یې تنه لاندې کړل اسمان طرف ته سار وچات کو غاږې وکو اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان. خدایا دا وړه قربانی ما نه خپلې درگاه کې قبوله که. ورمنی حسین بدشاه دی ته ورته یې څه وړه قرباني دی. ما مراد مقصد دا دی بیبي دی یې څه نه او خلکو او شیعو دلته د زه اوس تاسو څه خبرې نه کوم دلته د زه خدای څه خبرې کوم. ای خدای درگاه کې که حسین غوندې قرباني ویلي نه وي دا یا وړه دی. متوجه شوې که نه؟ یعنی توحید باندې دوره بلاده وه چې که حسین قربانۍ کې ویر کومه زه به ورته یم چې دا وړه قرباني دی دا غټه قرباني نه دی.